نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اول پارا سورہ بقرہ کی دا اتم پنزوسم آیات مبارکن نوے درس ہے وَإِذْ قُلْنَا دُخُلُوا يَا كَا وَخْشِ فَرْمَائِلُوا مُنْغَ وَرْدَنَّ شَيْ هَذِهِ الْقَرْيَةَ دِي خَارْتَا فَكُلُوا نُخْرَيْ مِنْهَا دَتْوَعَامْ دَدِي خَارْنَا وَدَمِيوُدْ دِينَا حَيْثُ شِئْتُمْ كَمْزِيْچِ مُخَخَشِي رغدا فراخي سرا وادخلوا الباب وردن شي دروازې د خار تا یا دروازې د بیت المقدس تا سجدا سجده کونکی وقولوا اي حتوه سوال زمون داد چې گناهونه را تماف کی نغفر لكم بخنبو کتاسو تخطواياكم د گناهونو استاسو وسنزيد المحسنين زرد چزیات بکو اجر د خیست عمل کونکو دی آیات مبارکه کی ذکر د جهاد د مخ کی د میدان تی هغه تکلیفونه او داغه نعماتو ذکر دیوان الله میدان تی کی د وریز سور جوړ کړو او من او سلواب ور تراتل او دای حیران پریشان او زکد الله د حکم د جهاد نه مخړولیو نو دغه پریشانی ترغه ختم نشوا چې جهاد انکو د قریه نه مراد بیت المقدس ده او دا قول د جمهور مفسرین ده لکه امام قرطبی وی تفسیر مدارک وی امام ابن کثیر وی او امام رازی تفسیر کبیر کی وی دا ټول رحمهم الله بعض نور اقوالم ذکر کړي سو کوئی مراد ته شام نے او سو کوئی مراد تھی رمل دا یا سو کوئی مراد تھی اردن او فلسطین نے خود جمهور قول داد چی قریه نا مراد بیت المقدس دے او د باب نم مشهور داد احد ابواب بیت المقدس یو دروازه مراد د په دروازو د بیت المقدس کې اوسم دې دروازې ته باب حتوه وی او سوک ورته باب التوبه وی
باب توبه ورتوي اې دای چې کله بیت المقدس فتح کو نو د فتح د شکری طریقه ورته خی او د فتح د خوشالۍ دادا کې دو طریقه قران خی او سنت د الله د حبیب علیہ السلام ای وې دی خار ته چې فاتحه نو وردن شین والله لپ سجده پریوزي او د شکر مزدا کوي او په خلی باندې وای الله مونږ ته ګناهونه معاف کړي نن تاسو ګورئ بعضی ملکونه اسلامی د کفارو د پنج نازات شي نو پاره کې جشن ازادي مناويږي یو خو اسلام کې درزو مناول نشتا او هغه مناولم د شریعت نه خلاف وي سمر ډم ډمان خزي سړی دا غي اختلاط اسراف د الله نافرمانی ته وای مونږ د فتح خوشحالي مناوو قرآن طریقہ خول نبی علیہ السلام چې مکہ مکرمه فتح کا نو فاتحه نرادن نشو ات کال پس مکہ مکرمه فتح شوی وا نو الله حبیب راغه او دی خار تا غی فاتحه نرادن نشول نو د الله حبیب علیہ الصلات والسلام پس ورلی باندې سورو خوا دخل وزقنه تمس قربوس سرجه خضوعا وذلا لمن البسه ثوب هذه العز الذي د الله حبیب ګره یادا سه حال کې د مکی مکرمه نو شړلې شو مشوره کې د چوي تړو قتل کو یا وی شړو نو دویم د دوو نه وېستو ثانیت نه دویم د دوونا او یا تکا لپس د الله مدد راغې او مکه مکرمه فتح شوا د الله حبیب چراتو په سورلې سورو او دا ګیره مبارکه سما د اغه اوخي د پالان او دا غي د اغه سرج زین سره لګیدا الله لپ سجده پروت او مکه ترادن نشو عاجز ای سر رادن نشو او د الله حبیب لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ټول حمد ندی غزات لرواده کړي او ما سره پورا کا چې بیا د مکه مکرمه ترا دنکو د خپل عاجز بند مدد کو او دی دمر ډلو د کافر ته الله شکس ورکو بیا راغ د الله حبیب دغه رزبان صلات الضحى کړي دي تباز صلات الفتح وای د ام هانه رضی الله عنها فقور کی چې د تر لوري و غسل وکو او بیا د الله حبیب ترکات صلات الضحى کو دي تباز اهل علم صلات الفتح وای ان دا وی یوم الفتح شنو دا نه چې مخکنه ډول کو ډمان او غډې دوه راجم کړي او دا الله نافرمانی تدا زادای مناول و نراش په موزو درېګا په سجده درېګا او عاجزي ذکر ک چې رب موږ سندې کړي زمون قوت او طاقت نو الحمدلله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم
احزاب وحده حمدن دی غزات لره چې واده پورا کا او د خپل عاجز بنده مدد کو او د دمر ډلو ته आवाज شکس ور کړي سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه چې کله د کسرا ماړی تور دن شو نو داغه په خاص محل کې د فتح نفس اترکات نفل وکړ دا وی ملک فتح شو الله مدد راغه کافر ظالم دشمنو تخسیدو نورا شی منزونو تمتوجی شی ورته الله حبیب داسې عاجزۍ سره راغی چې په خپل سورلۍ باندې سجدې د پاره سر ټیټ کړي او دغه کلمات په خلی جاری دي دا الله عجیب مدد یو بلال رضی الله عنه داسې مظلوم مکه کې چې پکانو بیوا چولو په سروټ کې مچولې هغه بیا وی احد احد ویلار شکابل او خېجا چې فتح وشو ادي د پاسه به باغ وې نو کعبه تو خطو او بلال رضی الله عنه دا ځان आवाज را پورته کو ډېر کافر باندې دمر بدوله کېدا ویره شکر دې چې غفلار نه کوي ژوندې نه دي کدا غلام د کعبه د پاسه کتلې ادا بانګونه او ریدلې چې دا غبس حال وې نو الله دا سے مدد او نصرت راغې الله وی انا فتحنا لك فتحا مبینا او اذا جاء نصر الله والفتح دا الله مدد راغې او فتح رالا ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا خلق ګوري چې ډلې ډلې دین کې را دنکی نو د دې خوشاله ادا کول دا طریقه نه لکتا سنن جشن ازادي د ملکونو لیدلې دا الله غټول نه فرمانای په یو ورځ راجم کی الله وی فسبح بحمد ربک واستغفره سبحان الله وایا الحمدلله وایا او استغفار وایا نو دې کې قرآن دا خی اے ګورا بنی اسرائیل بیت المقدس فتح کړي دے و اذ قلنا آیات کا وخت چې فرمایلی مونږه ادخلوا هذه القريه وردن شید خار د بیت المقدس تا فکلوا نخری منها ای من طعام القريه او منها ای من ثمارها د طعام او د میود دی خارنا حيث شئتم کمزه چې مخخشی رغدن فراخی سرا وادخلوا الباب سجدا او وردن شی دروازې د بیت المقدس تا پدا سے حال کی چې سجده کوونکی ای دا سجدن حال له او دې کې جمع د ساجدن سجدن پدا سے حال کی چې سجده کوونکی ای الله ته د شکر سجده کوي او د سجدن دې کې بعض سلف معنا کړي وې د رکوع په شکل کې راټیټ شي د رکوع په شکل کې راټیټ شي لکه امام قرطبی دی ابن عباس رضی الله عنهما قول نقل کړي تاسو کول درځو نمبر دی جو سبق په وخت کې دی نمبر کسار راشي دی نمبر باز دې کې د سجدې نه د رکوع معنا غستی ابن عباس رضی الله عنهما السجود نه مراد دې کې رکوع دا او سر ټیټولنی ای وای دا دروازه څنګه وا
سوق چې بدن کېدو نو انحناء ته محتاجو لکه پلند دروازه چې وردن کېږي سربکت کې د دې کې سجدن مراد سرکت کولی اباز سجده په خپل معنا اغسنرا او حبر الامه وای چې دې کې سجدن په معنا د رکوع ده وقولوا وای اے د فعل په اعتبار خو سجدي کې وردن نشي او د قول په اعتبار وقولوا حتوتن دا حتوتن د جمهور قرات دے رفع نو دا دیوے کی خبر دے او مبتدا محذوف دا مسئلتنا حتوتن مسئلتنا حتوتن اللہ سوال زمونگ دا دے چی گناہونا رات معاف کی او بعضی یو قرات د امام اخفش دار حتوتن منصوب دے او نسب بنا بر مصدریت دے لری کی زمونگنا حتوتن گناہنا احتت عنا ذنوبنا حتوتن لری کی اوری جے زمونگنا گناہنا پریجول سرام او ابن عباس رضی اللہ عنہ وید حتوت معنا ولا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وای چې دې سره گناهونه مولا معاف کی یاد حتوت معنا حضرت حسن او اکرمه وای رحمهم الله حتوت حتو ذنوبنا الله زمون گناهونه اوریجه یا لا اله الا الله وای او د ایمان او د توحید په مسلې الله د شرک او د کفر گناهونه معاف کړي سید ابن جبیر رحم الله وای حتوتن مراد استغفار دے دین مراد سد استغفار تے مراد دے نغفر لكم خطاياكم بخنبو کتاسو لستاسو د گناهونو وسنزيد المحسنين زرد چی زیاد بکو اجر د خیست عمل کونکو فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فبدل الذين ذا بدل یا پخپل معنا ده نو بیا په کلام کې حذف او حذف دی او تقدیر دار ذکر بدل دو مفاعیل ته متعدی کیږي وګور بیا عبارت کې بدا سے تقدیر رو باسه فبدل الذين ظلموا بالذي قيل لهم قولا غير الذي قيل لهم یو مفعول تدا متعدی کیږي بنفسه او بل تفبا سرا هغه کوم مفعول چې په با سره د غدیره کې متروک او محذوف دی نو بدلک په خپل معناوي نو بیا دا دو مفاعیل ته متعدی کی یو ته بنفسه او بل ته په واسطه د بابانه ناغ بالذي قيل لهم قولا اغه دې کې محذوف ده امام ابو البقاء و املاء من به الرحمن ای کی وی دا حمل دے بدل فمانا بانی بدل فمانا د قال دے نو که فمانا د قال شي نو بیا دو مفاعیل ته ضرورت نشتا او په کلام کې حذف نشتا یا غی فرمایي چې بدل فمانا د اخذ دے فبدل الذين ظلموا
ویل وهغه کسانو چې ظالمانو راغست وهغه کسانو چې ظالمانو قولا وینا غیر الذي غیر د هغه وینا نا قیل لهم چې ویل شوی وغویتا فانزلنا على الذين نرالی گلو مون پاغ کسانو ظلمو چې ظالمانو رزم من السماء عذاب دبر طرفنا بما كانوا يفسقون په سبب داغي چې وغینا فرمانا ګور دای د الله په دین کې تبدیلی وکا مسلم شریف کې راغلی دی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای وی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی قیل لبنی اسرائیل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطوه وی تاسو وردن نشی دروازې ته پدا سے حال کې چې سجده کوونکی او حطوه وای فبدلوا ندید الله دین بدل کو فدخلوا الباب يزحفون على استاههم دی دروازې ته وردن شول کنه ماشوم غنت خړپوسه والے خړپوسه دي ته وای چې ماشوم خپل کو ناټي سولي او رواني اي يزحفون على استاههم او د حتوتن فزو حبه فی شعره حبه فی شعره دا دانی دی پویختو کې او غیر صحیحینو کې دا سے راغلی دی دیوی حنتوتن فی شعر غنم دی پویختو کې نګور د الله دین سو کو قولن او فعلن بدل کو د سجدی پزې لکه ماشوم پشان په خړپو سو روانو او د حتوتن پزې سوی حبتن یا حنتوتن نو د الله دین بدل کو ګور آیات کې دو خبرې جمع کړي فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي مخکې اصول کې درته ویل شي تبديل او تغییر کې فرق نه تغییر وای دی او شی ذات بدلول تھا او تبدیل وای وسب بدلول لا آیات کې تبدیل او تغییر دواړه جمع کړی دي نګور د حتوتن فز حبتن ویل نو په دواړو کې فرق دی د توا او د بادتا وسب بدلیدل وای او حتوتن د حبتن لفظن او معنا غیر دی نو دی کی تبدیل ذاتی لازم شو اے ذاتی تبدیلم کړي او د وصف په اعتبارم تبدیل کړي نه د وصف په اعتبارم تبدیل کړي اگر قرآن سے کیسه نه وي چې یو کیسه روانه کړي موږ ورته سر خوځو دلته وی ګوره د الله دین بدل کو نو الله ورته رسو آیات کې دو پیری ظالمان وای یوزل ورته فاسقان وای او ګوره دبرن په عذاب راغې وای که تاسو ګوره دین بدل کو کم دین چې کامل او مکمل د الله د طرف نه راغله اسوک پکې د ځان سره جوړوي سوک سره جوړوي نو بیا وګوره د الله د طرف نه د ظالمانو په زمراو ډله کې راشي د فاسقانو په ډله کې وراشي ا دنیا او آخرت کې د الله عذاب وي دین کې به تغییر او تبديل نه کې سچ دې بس هغه دې نګور دې امت کمه وکړو د ځان نه درودونه جوړ کړو نمونه ورته کې خپل چاته درود تاج وای اباز دې دا سې نمونه چې هغه سړي د ورزيب دا وای کسی ول نو او هغه په کفر او شرکی کلمات مشتمل
د الله حبیب چې کوم درود ویلې هغه پځه پاتې شو او د راغه شرکی الفاظ سره درود جوړ کو اذان پس دعا وا ناغه پځه پر خور سره نورم د ځان یو ځکا او ګور فرض مثبت الله وانت السلام ومنک السلام تبارک ذل الجلال والاکرام ناغه سلام یولویا جمله هغه سرم تړلې دیو جنسان بساتای د دې خبرونه خاص کر دا زنانا او عوام دلارو کوسو کتابونه مالای مستند کتابونه علی آی کې خو د ځانا وظیفي ذکر وي دا چې 1500 ځلی وي نو دا څه بوشي ادا چې زر پیری وي نو دا څه بوشي ادا ټول دروغ دي دی باندې څه دلیل شریعت کې نشتا عقل ګور دي کوسو کې وفات نامه او عهد نامه او د کیسو کہانو کتابونه خرسيږي زموږ د پیغمبر علیه السلام دمر وظیفه او اذکار دي کچاغه پورا کل نو شکر دیو باسي مونږه پازکار او وظیفو کې بل چاته محتاج کړی نه یو هغه سیز د کول فکار دي او هغه پس تلل فکار دي ګور سره غونتی تبدیلی کړي قولا او فعلا الله وی فبدل الذين ظلموا ویل وهغه کسانو چې ظالمانو قولا وینا غیر الذي غیر دهغنا قیل لهم چې ویل شوی واغویتا فانزلنا على الذين ظلموا نور علی گلو مون پاغ کسانو چې ظالمانو ور دو پیری ورته ظالمانو رجم من السماء عذاب د بر طرفنا رجز نس مراد دی ادا لفظ په قران کې بیا بیا راځي ابن کثیر قول ذکر کړه د ابن عباس رضی الله عنهما وی کل شیء فی کتاب الله من الرجز نو یعنی به العذاب کتاب الله کې چې رجز راشي دین با عذاب مراد وی او دا قول د امام مجاهدم نه او د حسن بصری او د امام قتادم نه چې رجز نه مراد عذاب ده رجزن عذاب من السماء دا اسمان د طرفنا امام ابو العالیہ چې مشهور تابعین کې دی وی رجزن مراد د الله قهر او غضب ده رجزم من السماء دبرن فی غضب او قهر راغه ځکه د الله دین کې تبدیلی راوسته وا امام شافعی وی رجز نہ مراد دے کې د طاعون بیماری دا الله په د طاعون بیماری را وستا سمر مصائب چې راضی دا د اعمال وجوی الله وی ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس پوچاو سمندر کې فسادونه سرګن شوی دي داد دی خلقو د اعمال د وجنا داد خلقو د اعمال د وجنا د دین مراد عذابونه او د الله قهر چې دا پدوی را نازل شو را لګلو مونږ پاغه کسانو چې ظالمانو رجزم من السماء عذاب د بر طرفنا بما كانوا يفسقون په سبب د اغي چې غینا فرمانا حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړی وی ګور دی آیات کې وی دین بدل کو نو عذاب فراغه و یوسم ګور عذابونه په مورچه کې پرات دي د چا د پارا چې د الله دین بدلی قولن بدلی فعلن بدلی بس عذاب په مورچه کې تیار ناشته شت دین پځه پاتې او پاغه کې د اقوال او افعال تبدیلی خلق ورسته
دین مکمل دے نب پکې کمې کې نب پکې د ځان زیاتې کې دا ادم واقعات میدان تیه دا اے سور نو نمخ کی آیات کی ویلیو وریز میں پی سور کو خوراک نو نمن و سلوا براتلل دوبو انتظام نو خلق موسیٰ علیہ السلام ترالل وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ یاد کا غوخ چې طلب دوبو کړو موسی علیہ السلام د خپل قوم د پارا وَإِذِ اسْتَسْقَى طلب کړو د موسی علیہ السلام نه قوم دوبو فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ وَإِذِ اسْتَسْقَى او کله چې طلب کړو موسی علیہ السلام دوبو لقومه د خپل قوم د پارا اې د قوم د پاره د الله نو بغختی وی استسقا وی طلب الماء لک باران نی او مسلمانان استسقا توزی او مسکی او دعا غواړي الله تعجزی کوي سنت طریقه را باران چې بنو نو د الله حبیب ببار وته دو رکعات به فجمع کل خطبه به ہوئی او د الله نه به دعا او غختا یاد کا وخت چې طلب دوبو کړو موسی علیہ السلام د خپل قوم د پارا فقلنا ضرب نو فرمایلی مونږه اوها بعصواک الحجر فامساخ خپل باندې دا کانه نو چې امسه ورته راوا چولا فجرت من حسنت عشرت عینا نو روان شوی د دې کانه نه دولشینه قد علما بشک فی جندل وکل ناس طول خلقو مشربهم یا خو اسم مکان نے زید و بوس کلو داغوی یا مشرب مصدر میمی دے مشربهم آغا نمبر دس کلو داغوی مونږ ورته ویلو کلو خرید دغ من او سلوانا واشربوا سکای من رزق الله د رزق د الله نا ولا تعثوا في الارض مفسدين فساد مکوئی پزمک کی فساد کون کی ورذل توي موسی عليه السلام د الله نه طلب کو د قوم دو بود پر الله اور ثوی دی غټه تام سارا وا چوا دلته اهل علم وی الحجر کی الف لام د سده نو بازی وی الف لام د جنس ده بس یو غټه تراوا چوا داس معینه غټه نوا ادي کی معجزه لوی علوی یو غټه ته بس امسار واچو دې غټو کی یو غټه ته امسار واچو نو الحجر کې الف لام د جنس ده بعض ویل چې الف لام د عهد ده او دا یو حجر معینو او سلور ګټاو د هر طرف نه بدری چی نه روان شوي د چې سلور ګټنه هر طرف نه درې چی نه روان شي صورت جوړ شوي دولس چینه شوي هر طرف نه درې چینه وي او د بنی اسرائیل دولس قبیله وي بعض علماء نور اقوالم ذکر کړی دي وای دا غټه و چې دینه جامع تختول وي روایات په دې باب کې د سلف نډیر راغلي دي روح امام روح المانی وای والاصل متفویض علمه الى الله تعالی خبر ادا چې د غټ علم الله لسپارل پکار دي بس یو غټه و پغټو کې ویلیو مونږ راوا چویم سام دې کانیتا فن فجرت دلته وی فن فجرت
او ځان سره سوره اعراف آیات لیکي یو سل شپیتم اگر کراړی وینا التوی فم بجست سوره اعراف آیات دې یو سل شپیتم التوی فم بجست نو د فم بجست او د فن فجرت پمنس کې فرق شته ک برابر دي نو بعض مفسرین وی هما سواء د فن فجرت او د فم بجست معنا یودا بعض علماء فرق کړي نه وی انبجاس وی اول خروج الماء اے اول دوبورا وتو ته انبجاس وی او انفجار وی داغی ډیر والی او فراخ والی تا نګور اول چې وبروته نو لګي وی بیا ډیر شوي علماء او محققین لیکلي والظاهر استعمالهما بمعنى واحد ظاهر خبر ادا دا دواړه الفاظ په یو معنا کې استعماليږي نو د فن فجرت او فم بجست یو معنا دا روان شوي وي د دغه کاڼي نه دولس چینه قد علم بشک فی جندل کل اناس طول خلقو مشربهم زید بوس کل داوی خپل چینه فی جندل وا لیا اسم مکان دے امام ابو حیان وی فبحر محیط کی وحمله علی المکان اولا مشرب چې اسم مکان شي نو دا اولاد د دینا چې دار سشي مصدر میمی دي شي پی جندل ټول خلقو مشربهم زید بوس کل داوی مونږ فرمایلی کلو خرید دغه منو سلوانا واشربوا سکید دی چینو دوبونا من رزق الله د الله د رزقنا ولا تعثوا فی الارض مفسدین علماء لیکلی وی عصیان ستوی عصیا دا اشد الفساد توی دی آیات کی ولا تعصوا کی دا عثی لفظ راغلے نو امام مدارک وی والعیس والعصیا اشد الفساد دغه معنا دا شو فساد مکه وی پز مکه کی مفسدین پدا سے حال کی چ فساد کون کیئی او بعض معنا د تجرید کړي تاسو معانیو کې ویلي هم معنا لفظ راشي دوا نو یو د معنا نه خالقي او د یو معنا او کې دي ته تجرید وای نګور بعض مفسرین د تجرید معنا کړي ولا تعثوا فی الارض مفسدین مگر زئی پزمکه کې فساد کون کی زمکه کې فساد مکوي نو د الله ذکر د خپل انعاماتو کوي په بنی اسرائیل باندې چې ګوره حکم نه منلو او زما پیغمبران موجود نو سور انعامات می دربانې کړیو دای میدان تیه کې سلويخ کال پریشان او دغه من او سلوا ور ترات للو دغه چینو بیس کلی نو دای پر یو خوراک تنگ شلنا شکری شورو کا وَإِذْ قُلْتُمْ یاد کا وقت چتا سویلیو یا موسی علیہ السلام لن نصبر هرگز صبر نکو مونگا علی طعام واحد فتوام یوبانی مونږ په دی او توام صبر نکو آیاتو کده نو دی یوی شی تفصیل به ذکر کو اگر دې کې مشروبات باندې د توام اطلاق کو
او قران کې مشروبات او تم طعام وای لکه رستو براشی ومن لم يطعمه فانه مني وای چا چې د دې نهر وبو نسکلی نو ګوربو تم طعام ویلی نو دا بزمانوی عدالت او سوال له چې من او سلوا خود و طعامون نو دای څنګه وی الا طعام واحد طعامون دو دی دیوی مونږ صبر نکو په یو طعام باندې داغي مفسرین مختلف جوابونه کړي و اما به اعتبار کونه علی نهج واحد یا په دې اعتبار ورته وای چې دا په یو طریقو لکه وی طعام مائده الامیر واحد طعام د درستخان د بادشاہ یو دے اپاغه خو قسم خوراکونه وی یو ورته ځکوي چې بشد پاره د هر سدی پکې یعنی هغه کې تبدل او اختلاف ناراضي بحسب الاوقات ها دی باندې څوک پوښوي بھائی څنګه سوال لیا بھائی وایا سوال اشکال څنګه او دوی وی مونږ صبر نکو پيو ثوام یا اما به اعتبار کونه علی نهج واحد پيو طریقو لکه وی د بادشاہ د درستخان ثوام خو یو قسم وی اگر شیغه کې قسم سيزونه وی خدا اوقات په اعتبار پاغه کې تبديل او اختلاف ناراضي او به اعتبار کونه ضربا واحدا وی دا خو یو قسم ده نو ذکر من او سلوا دا خدا خلق خوراکو چي تلذذ او لذت حاصلای او دا خطول زمیدارو اباز اهل المداسم دی ویلی دی وی دی بدا دواړه یو زه پخول د دو سيزونو خو یو طعام به ته جوړولو بعضی دا سم ویلی دي کانوا یاکلون احدهما بالاخر دا یو به د بل سره خړو ذکر ورته طعام واحد وی دی ویلن نصبر علی طعام واحد هرگز صبر نکو مونږ په طعام یو قسم باندې فدع لنا ربک نو دعا غواړه مونږ د پاره د خپل ربنا اے موسی علیہ السلام ته وی ربنا سوالک ذکر انبیاء علیہم السلام دعا قبلیږي او اسم د غیر دعا ډیر قبلیږي غیبانه ک نور سوک چاله دعا کوي نو دا ډیره قبليږي دی وجنه یو مسله ده وای پټول دعاګانو کې زر کم دعا قبليږي سوک چې بل چاله دعا کوي بیا کومور خپل بچو لکه کله چې یو سړی غیبانه دعا کوي وګور دی غیبانه کې اخلاص دی بیا په ملازمه او چې بیګا به لټول شپ جړې دي هر څه خراب کړه نه وای دا خو اخلاص سره زر قبلې دا وګوره کله چې ته غیبانه دعا کې او ملک راشي دیوږي سره ودريږي اچته الله فلانه مسلمان بیمار دے شفا ورکه آپ مشکلاتو کې مشکلات لري کې اولاد نشتا اولاد ورکه نو ملک دیوږي سره ولاړوي امين ولک مثلو الله دې دعا قبول کا او ستا په جولای کې د مل ادا سے خیر واچي تا پټولو کې زر قبلي دیو جن زموږ بعض سلفو چې کلا بزان له دعا کولا او وی به چې زر دې قبول شي نو چې کوم حاجتونه وا به نور لغختل کدا وای چې زما دا حاجت دې زر تر زر پوره شي نو دغه دعاګانې د نور امت د پاره کوا الہ العالمین بس کای استاد دعاګانې به قبلای نو په دې اعتبار دی وای فدع لنا ربک
دعا غواړه مونږ د پاره د خپل ربنا مونږ نه دعا غواړه د خپل ربنا اگر تا په دې خپل جبد الله نا فرمانی کړي خو چې بل در لغواړي نو پاغه جبد الله نا فرمانی نه کړي وای بعض آثارو کې راغلي مفسرین بلا سند ذکر کړي وای ما نه پاغه جب سوال کوي چې پاغه مزمانه فرمانی نه کړي دې ته د غیر جب وای د بلچا پاغه جبران او غواړي چې پاغه مسند کړي ما په خپل جبد الله نا فرمانی کړي خوستا په جب من نه کړي سوالو کوم د پار دربنا یخرج لنا چروباسی مونتا مما ده غسنتم بت الارض چراتو کوي زرغنوي ازمکا من بقلها د سبزو د دینا مفسرین لیکلي وای بقل جنس ته نو پدې کې ټول غلوان د بوټي راځي مما یاکله الناس والانام چې غزن خلق خوري او زنا اوري خوري نو ټول سبزي او ترکاري پدې کې رالي خدای کې وای اگر چې بقل دی ته وای خدای کې مراد ته هغه تازه سبزي دي چې خلق داغه خوراک کوي من بقلها د سبزو ترکارو د دینا وقصائها او د خټکو بادرنګو د دینا قصا ور ترو ته وای ترپی جنې کنه پیژنې بیا تری ته وای بادرنګو ته وای دوانی او خټکی او خربوزي ته وای نو قصا دالک خربوزی او خټکی ته وای دا رنگ اندوانی تم وای لکه راغلی باز روایتو کې وای دا الله حبیب بکجوري خوړې د قصا سرا بادرنګ به د کجورو سره خوړل اندوانه د کجورو سره ور پدی بادرنګو او پدی اندوانو کې یخواله ده او کجورو کې ګرم واله ده نو چې یو ګرم او یو یخ غذا راجم کې نو د طبیعت اعتدال تی جوړ شي ادا بدن ته ترکیم ډیر اور کوي لکه راغلی د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها بارکه وای مور می ماته خوراکونه راکول چې زر لو یشم چې د الله د حبیب کور سمولېږي او وادمی کی اس شی بدن سره موافق نه راتلو نو کجوري او قصائرات شروع کل دې سره بدن ډېر زر تر کیو کا اقصا لکه خټکو بادرنګو او ترو ته ویندوانو خربوزو تم وی وفومها اکثر مفسرین وی فوم نه مراد غنم دی اکثر مفسرین پدیری چې د فوم نه مراد غنم دی بعضی معنا فوګي سره کړي لکه امام کسائی او یو جماعت د مفسرین وای چې دین اوګه مراد دا وفومها د غنم د دینا یاد اوګه د دینا وعدسها عدس کې غټول دال رالل پدې کې غټول دالونه رالل کما سور دی اک نور دالونه دی د دالو د دینا وبصلها او د پیازو د دینا عدل علماء واخد حدیث خبرې دی خودوږي او د پیازو مسائل ذکر کړي ورته دینه بدبوئی زی اوبای دینه سکیږي بدوی تیزی نو کچا کچاو خړل نو چې د بوی ازاله یې کړي نو جمعات تر اتل المکروه دی ځکه لکه څنګه دوږي او د کچاو پیازو د بوی نه بنی آدم تنګيږي نو دا سې سوک تنګيږي
ادو زمانی مولا او پیاز دغه کې پرې کوي بای تاسو ګورئ تبلیغ والا جلاړ شي کنه دا چې مجرد تبلیغ والا کتلی چې جمعات کې شی پخای کبار پخای ا د دې زمانه طالب راغ نو دلته دی په لور جمعات کې ګیسونه چه پخای کدی ولویلی وی نو دې کې دمر عقل نشته زموږ د اسمر لوی مدرسه د بار د پخلی او چه او زهشته کې نشته کمنې کوم نو بس یو درځ پس په محراب لرو رسیږي ابای دا دې زمانه طالب دې پوي په خبره وای یو تبلیغی دا او په جندل چې ګورم مسجد د اخلی پخلی زید نه ده بلکې بار اخله بچته کې اد ټول مدرسه سمر لوی زید ماشاءالله و دې څه کوي دې عمل کوي جوات کې څه کوي پیازم دلته پرې کوي وګم دلته پرې کوي لنګرای منګرای ټول را دن کوي ویګام دې ګټ کې سره ناسو سي ټکول نو چې او خو منه کتو ورته سو چې څه کوي دنه چې کوي ګورا یو خو مسجد دی مسجد داخلي پخلیزه خو نه کنه کده بل دینه ګور د اور لګیدو خطرې استاسو بستری دی یو شعر نو دومره خو سدي په لګورای س عقل خوځده کوي ارس خو بدل سره نه وای جدا څه وکیا بای څه خو کوي کنه بل پیزار دی او بل ما چوي ور زنانه ولم مشکلات دي راشي د بل پیزار یو شي دل تم تاسو راځي کوي پرون یو څو کسان مې وکتل ګرځېدل نو ما پیزار دی وړه تاسو ګورئ خلک د دین نه متنفر کوي خلک وې دا څنګه طالب دي ته ټول ورځ قران له ناس یو دور سړی توپ درکې را نه غه چې پردې پیزار شي غریب دی په تکلیف کله ملمراش نا ملما چې پیزار وباسي اوس موږ سمجدار خو اور خو سمجدار دي موږ له درولې چې پیزار سنبالوا هغه طالب چرته وړي ویګي په نا پیدل کوړه لاړ چې ابو موږ چې خسته مدرسه ده یا دل تزوید داخل الله روسته یا لور نا وایي خو غیان دي ټول نه وای نو انسانان جوړې دل پکار دي خپل پیزار سره پیژني اباز ادا سکړي خپل سنبال کړي د بلغ استعماله وای خپل صندوق کې خې بسترې سره یې خې د بلغ سکه وبصلها او د پیاز د دینا قال فرمایلی موسی علیہ الصلات والسلام یا فرمایلی والله د قال قائل اللام کی دیشی موسی علیہ السلام کی دیشی قال فرمایلی والله تستبدلون الذی آیا بدل کی غواړی تاسو هغه شی هو ادنا چې هغه معمولی دی ادا ادنا یا ماخوذ دے من الدنو القرب فی القیمه وېدا خو په قیمت کې کم نه نو ادنا یاد دنون نه په معنا د قرب ده اے القرب فی القیمه نزدېواله په قیمت کې یعنی لګواله د قیمت یادا ادنا ماخوذ ده منت دن اے محموز ده ناغ بیا په معنا د سپک او د خسیس راضی آپ معنا د سپک او د خسیس راضی اسو کوئی دا ادنا ماخوذ ده د ادون اتا سول د دون په معنا کې تیر شو وېدا کم ده دا غینا آیا بدل کی غواړی تاسو هغه شی هو ادنا چې هغه کم دے په قیمت کې او هغه خسیس دے او هغه خکته دے بالذی دا غشی مقابله کې هو خیر چې هغه غوړه دے ګور منو سلوا در ترازی اهبتو مصرن حبوت یا مکانی وی یا حبوت رتبی وی وای کوشي نو بازي وای چې د غزه اوچتو میدان تھی او هغه مصر لچ دی راتل نو غخکتو نو بیا وحبوت مکانی شي وای اولاد دا چې دې کې مراد حبوت رتبی نه زئی کوشي
دا اوچته مرتبه دی نه د خوخه من او سلوا دی ندی خو نو زکات مرتبه ته ورکوشا مصر نه مراد دی کې مصر من الامصار دی یو خار د خارونو نا اگر چې بعض سلف ودل ته مصر نه مراد مصر د فرعون غسته دواړه قولونه ابن جریر رحم الله ذکر کړي او بیا رست ابن کثیر وی والحق ان المراد مصر من الامصار لکدا قول د ابن عباس رضی الله عنهما کوشی او خار تد خاروننا لکدا ته چې سغواړه دا خو پار خار کې ملاویږي فإن لكم بشکتا صدفارا ما هغسدی سألتم چتا سوال کوي اچون کې دای د الله د نعمتونو دینی او دنیوي ناشکریو کا وضربت علیهم الذلت مقرر کړه شو پدوی باندې ذلت والمسکنه او غریبی اے ذلت او مسکنت په الله مسلط کو بعض علماء وی ذلت نہ مراد جزیہ او ټیکس سے او مسکنت نہ مراد غفقر او لغدا دینا غفقر او لغ مراد دا وباء بغضب من الله دباء یا دا معنا ان صرفوا ورجعوا را واپس شو د میدان تیهنا فغضب سرد الله د طرفنا زکباو په معنا د ان صرفوا او درجعوا راغله واپس شو د میدان تیهنا فغضب سرد الله د طرفنا یاد با معنا سواروا احقا بغضبه وباء او غرزی دلیو دی مستحق فغضب سرد الله د طرفنا ذالک دا ذلت او دا مسکنت او دا غضب بانهم پدی سبب کانوا یکفرون بیاات الله چو غی چې انکار به کولو د الله د آیاتونو نا د الله د آیاتونو نه انکار به کولو معجزاتنا او کم معجزات چې موسی علیہ السلام ته ملاو نه معجزات یا آیات نه مراد د تورات شریف اغه دلائل دی بیاات الله انکار به کولو د الله د آیاتونو نه ويقتلون النبیین او وجلب پیغمبران فنا حقا ذالک دا د دین انبیاء دا وجل او دا الله دا یاتونو نا انکار بما په سبب دا عصوا چنا فرمانو دوی وکانو یعتدون ودای د حد نتجاوز کون کی اے پیغمبران به وجل بغیر الحق دلته ګور الحق معرفه ذکر کړي او ګورې آیات د سورہ ال عمران درېمه پارک راځي آیات داغي وشتم ګورې الته بغیر حق نه کې ذکر کړي الته حق نه کې ذکر کړي یوشتم آیات ګورې د درېمه پاری او سورہ ال عمران ويقتلون النبيين بغیر حق الته بغیر حق ذکر کړي او دلته بغیر الحق اهل الملک لري چې دواړه یو شانتی دي دا بغیر الحق چې دلته سوره بقره کې نو دی کې الف لام د جنس مبهم ده او الف لام د جنس مبهم په مرتبه د نکری کی وی نو بغیر الحق او بغیر حق یوم معنا لا
الف لام بغیر الحق کې د جنس مبهم دي او الف لام د جنس مبهم د نکری پشانوي نو بغیر الحق او بغیر حق یومانا دا وجلب پیغمبران پناه حقا انبیاء علیہم السلام بے پناہ حق وجل دا اللہ پیغمبران بدئی سکول پناہ حق بے قتلول ای بے پناہ حق سکول قتلول میں اور سمر پیغمبران دی بنی اسرائیل قتل کړي دي ایوی قرآن کی جدا آیاتونه د اهل کتاب ګوري نو ډېر په شرمېږي ها بھائی سکیږي په نو باز خلک داسې ملحدین پیدا کړي وای تاسو انکار وکړئ چې دوی قتل نه کړي يهودو او بنی اسرائیل پیغمبران نه دی وژلي په بیا ورډل خلک خرسيږي الله دې زموږ استاد حفاظت وکړي نو ډېر ملحدین داسې شتا چې هغه د دې تعویلونه کوي اگر تعویلونو بارک یا غیدوایاتونه ذکر کوي استدلال دا غچا چې څوک د قتل د انبیاء نه انکار کوي او هغه ملحدین دي او د اسلام دشمنان دي او يهودو باندې پر دراچي وګوره یو دلیل دا غي آیات د سوره مومن نه سوره مومن سلی رشتما پارک رازی او آیات داغی وګورئ یو 50 نمبر یو دلیل داغی دار سوره مومن یو 50 نمبر آیات وګورئ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاة الدنیا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ وَإِ بِشَكَ مُنْ خَامَخَا مَدَدْ كَوْ دَخْبُلُ پیغمبرانو وَالَّذِينَ آمَنُوا او دهغ کسانو چه مومنان دی فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کی وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ اپا کمر چوبدریگی گواهان اگر آیات تا سوچ چکای ملحدین وی پیغمبران وجری دی اللہ وی خود خپلو پیغمبرانو مدد کوم نو چې الله مدد کوي نو څنګه وجل نو دا دمر آیاتونه ټول سکه ملحدین پاغه خاور راواړو دي کپوی نه شوی په مقصد باندې دارنګ وګورئ آیات د سوره صافات یوصل دریو یایم نمبر آیات دے یوصل یو یایم نوی وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ او بشکړوان دي تیر شوی د کلمتنا فیصل زمونگا لعبادنا المرسلین زمونږ د بندگانو را لېږلو شو نپارا انهم لهم المنصورون بیشک دای بخامخا دای سره مدد وکړي شوی وي و ان جندنا لهم الغالبون او زمونږ لخر دا بخامخا غالب وي ور لسو آیاتونو کې قران کې د پیغمبرانو د وجلو ذکر راغلی ځان سره لیکي پکې څو ها بھائی سو آیاتونو کې راغلی ذکر سورہ ال عمران کې 20 آیات ته او د سورہ بقره د آیات هم نه چې اوستا سولستو یو شپږم نمبر سورہ ال عمران کې راځي یوصل دولسم او سورہ ال عمران کې راځي یوصل یو اتیایم او سورہ ال عمران کې راځي یوصل درې اتیایم سورہ بقرہ کې مر روان دي دا و اتیایم کې سورہ مائده کې راځي او یایم آیات ده او سورہ نساء کې یوصل 55 آیات ده لسو آیاتونو کې راغلي دي چې دای پیغمبران قتل کړي دي
ځان د فردا دلیل جوړای نو اهل علم لیکلي چې کوم ځای کې راغلي دي نو دغه لفظ د رسول له ها او کوم ځای کې چې قتل راغلی ال لفظ د نبی او د انبیا ده رسول او نبی کې فرق وي نو دا د انکار کوي د دینه پدی شرمېږي دی باندې شرمېږي قران کې لس آیاتونه راغلي زموږ دی علماء په تتبع په لټونی ذکر کړي کې دې شکتا سولټو لو دینه سیوا شول چې دای پیغمبران وجری يهود په دې شرمېږي نو داسې ملحدین د علماء په شکل کې پیدا کړي چې تاسو دې نه انکار وکړي انکار به کول د الله د آیاتونو نا ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون النبيين او وجني پیغمبران فنا حق سرا ذلك بما عصوا دا په سبب دا چې دای نافرمانی کړی دا وکانو یعتدون او دای د حد نه تجاوز کوونکی اگر دا عصیان او اعتداء بار بار راضی نو فرق پکې سره چې رستو آیاتونو کې موږ او پیجنو نو علماء لیکلي عصو چې عصیان نه دا فعل المناهی ته وای دیو شینا الله من کړه او تی کې دی تعصو وای او اعتداء ستوي المجاوزه فی حد المعذون فيه والمامور به دیو شی بارک الله حکم کړي او تپک د حد نو ورتی ریږي څوک پوښو د اعتداء او د اسیان په فرق باندې اوبای دا بار بار راضی غوونه تاسو کو چې د اسیان او اعتداء په منځ کې څه فرق دی نو ګور فعل المناهی الله د سسی زورو منع کړي تا غکه دیتا اسیان وای او د سس حکم در لکړه خود پکې د حد نه ورته ریږي نو دیتا اعتداء وای ذالک دا بما عصوا پدی سبب چې دای نافرمانو وکانو یعتدون ودای د حد نه تجاوز کوونکی ان الذين بشك هاغ کسان امنو چی مان روړې والذین هاغ کسان هادو چی يهوديان دي والنصارى ونصارى دي والصابئين او صابئين دي من آمن بالله هرغه چا چی مان روړې د پالا والیوم الاخر او پرز رستنی وعمل صالحا عمل کړه نیک فلهم اجرهم عند ربهم دوی د پار اجر د دوی وی پنځ د رب د دوی ولا خوف عليهم نبي سير پدوی ولا هم يحزنون او نبوي دوی غمجن ور سرور ډلې ذکر کې یو امنو دویم هادو دریم والنسوارا او دریم والصابین دا اول زل راغ هادو نو باز وی دا یهود د حوادث ندی حوادث مودت محبت سوی یا دا ماخوذ دی د تهود نه چاغه توبه توي لکه رستو براشی ان هدنا الیک بیشک مونږ توبه وباسوتا تا توبه مو استی نو يهود ته يهود زکوي چې توبه استوا یا د بازي سره مینا یا يهود ورته زکوي منسوب دی يهودا تا چې دا د یعقوب علیہ السلام مشر بچو بعض علماء دا سم ویلي يهود ته يهود زکوي لانهم يتهودون يتحركون عند قراءه التوراة تورات چې به ویني دوی بخوځیدل اوای سبه کول تورات چې به ویني دوی به دا څه خوځیدل
ادا مسله د عرب علماء ذکر کړي زموږ د علماء ورته توجه نه کړي کتاب الله لولې خوځیدل څنګه دي دوی کیوغت فتوا ذکر کړي کدی کی مشابهت د يهود سره راځي نو ناروا ده او که مشابهت مقصود ني نو فی نفسه جائز ده او دی په لور دی خوځیدو فائدہ سره الله دې موږ تاسو حرمین شریفین لګوږي التک معشومان قران وای کلی وای خوځینا عدل تلوی سره ټول رزاق گیدا شه بھائی کپوی گئی نه په خدمت طلباء خاص کر د حفظ معشومان ټول سبق سره سکیږي خوځي نو موږ ډېر د کاریان لوي چې عادت ولا جوړ کړي خدای چې سر یو قابل خانه بوزي بس سود دې کیږي یا بھائی نو د عرب علماء وایي چون کې د يهود سره مشابهت ده نو دا خوځیدل خبره نه ده مسجد نبوي کې څومره بشمار کلاسونه خو ماشومان سر نه خوځي تلاوت سره او دې کې سرونه خلق خوځي د سر خصول څه فائدہ نشته سیوا کړهو نه بھائی نو خو هم کوي کنه دا شو کوي ماشومان ول عادت جوړ کوي خوځي ما تاسو کلاړې دی نوري دنیا ته نو بچي سبق کوئی خو خوځي نه ماشومان ناشتي د قاریان او حافظان سره د الله دین زکای خو خوځي نه ایوي ناروا ذکر چې يهود سره سره يتحركون عند قراءه التوراة او نسوارا دیت پدی اعتبار ویل تناصرهم فيما بينهم یا نسوارا ورتزکوي چې عيسى عليه السلام ویل من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله د صحابین مبارک د علماء غن اقوال دي چې دا سوق یو قول دا دی چې دا د نسواراو نه یو ډله ده خدا غین لګ نرم دي او دا غسایحون دي چې د سرونو منځ کل کړي وي نوري پریخي وي دویم قول دا دی انهم قوم بين النصارى والمجوس ليس لهم دين دا یو قوم د نصارا او د مجوس په منځ کې سدین نشتا دا د امام مجاهد قول نه دریم قول د صحابین مبارک دا ده انهم قوم بين اليهود والنصارى سعید ابن جبیر رحم الله دا یو قوم د يهود او نصارا او په منځ کې بعض سلورم قول دا ده قوم کالمجوس دا یو قوم د مجوس غنتنه حسن بصری مولا وی امام ابو العالیه وی دا پنځم قول له صوابین سوق دی فرقه من اهل الكتاب يقرؤون الزبور یو ډله د اهل کتاب د زبور للی یو قول پکش پغم دار قوم یصلون الى القبلة ويعبدون الملائکه ويقرؤون الزبور یو قوم د قبله لمزم کوي د ملائکه عبادت کوي او زبور للی امام ابو حنیفه رحم الله وای چې انهم لیسوا بعبادت اوثان دا بت پرس ندی وانهم يعظمون النجوم كما تعظم الكعبه دای دستور تعظیم کوي لکه د کعبه تعظیم چې مسلمانان کوي دیو جن امام ابو حنیفه رحم الله او باز نور ائمه وی لا باس بذبائحهم ومناکحتهم د دای ذبیحه خړل سباق پکې نشتا او د صوابین زنانو سره نکاح کې سباق نشتا او دغه شاندا برازي په سوره مائده کې آیات لیکي او کمو یم دغه شان آیات برازي یو کمو یم سوره حج کې دغه شان آیات رازي ولسم لیکي
نګور سلور ډلې ذکر کړي رسول من آمن بالله والیوم الاخر چا چې ایمان وروړو په الله او پرز رستنی اشکال لګورا اې د دې درو ډلو مبارک خو خبره درسته د يهودو نصارا او صابین مبارک چې چا ایمان وروړو په الله او پرز رستنی نو سلور مډل چې اول او امنو ای بارک څنګه وای من امن بالله والیوم الاخر دوی بارک څنګه وای چې د ایمان وروړو د دې مختلف جوابونه علماء کړي بعض سلف وای دین مراد منافقان دي په خلق ایمان وروړي په ظاهر کې خو په باطن کې سنشتا باطن کې سنشتا فخلق کلمه وای خو باطن کې سنشتا او کنا امنو پخپل ماناشی نو د مؤمنانو بارک من امن بالله والیوم الاخر دا چې دای دی په ایمان مضبوط شي او دا درې ډلې دی په ایمان کې رادن نشي اوبای سو پوښي جوابونه باندې د مؤمن بارک وای ک صحیح مؤمن د ظاهرا او باطنا من آمن کی د په ایمان مضبوط واله مراد ده او د دې درو ډلو مبارک دخول فی الایمان او فی الاسلام مراد ده یو بل سوال د آیات کې سوچ ولو کوي اے په ایمان کې دو سيزونه ذکر کل منامن بالله والیوم الاخر ایمانیاتو کې خډر شي سيزونه دي وګوره دې کې منامن بالله والیوم الاخر کې ایمان شرعي مراد ده اگر چې دی او دو اجزاء ذکر وکړو ایمان شرعي کې غټول سيزونه داخل وي چې د مؤمن جوړې دو د فارغ ضروري وي هر هغه چا چې ایمان وروړو په الله والیوم الاخر یو فرض رستنی وعمل صالحا عمل وکنیک د شریعت مطابق فلهم اجرهم عند ربهم دید فار اجر د دوی بی پنځ د رب د دوی الله بدوی له جنت کې اجرونه ور کوي او چې جنت ته وردن نشي ولا خوف علیهم نبی سیر پدوی ولا هم يحزنون او نبوی دی غمجن وَإِذْ أَخَذْنَا آيَاتْ کا وقت اغسطی و منگا میثاقکم کلکا و مضبوط و دستا سنا ورفعنا فوقکم التور اور اپور تکڑو منگ د پاسستا سو غرد تور او فرمایلی منگ خذونی سی ما آتیناکم اغا کتاب چې درکړې مې د تاسو ته بقوت په مضبوط والی سرا نو د بقوت معنا او بطاعت بعمل بما فيه رونی سیا کتاب چې درکړې مې بقوت یعنی دی کی چې سدي عمل پیو کوي او د دې طاعت کوي وذکروا ما فيه رایات کې هغه چې دی کتاب کې درس او تدریس او کوي ویلو ل عمل پیو کوي لعلکم تتقون دې د پار چې تاسو پرهیزګار او تقوادار جوړ شئ اے میثاق کلک او مضبوط وعده ته وای الله دا وعده غستی و چې په تورات باندې عمل وکوي او دوی باندې غر را پور تکو غر په الله را پور تکو یا دا وعده دی بارک وا چې دی ول الله په وحدانیت ایمان وروړي او دا الله د ټولو پیغمبرانو تابعداري وکي چې هغه کې خاتم النبیین علیہ السلام دې یا دی وادینا مراد غواده او باز علماء یو درم قول ذکر کړي
چې الله د آدم علیه السلام د شان بچی رويستل او کوم واده غست واغه واده مراد دا ورفعنا فوقكم الطور اور اپور تکړه میو د پاس استاسو غرد تور اګوره دا غردا سو لک وریز د پاسوي الله د ویخ نرا لړول او د بنی اسرائیل د سر د پاس کړو حقیقتا غر را پورته شوی څوک چې وای دا حقیقتا را پورته نو بلکې د غر ویخ کې چې ولاړې ته وګنه په بارا غورځيږي نو دغه خبر بالکل درسته نه ده قران ذکر کړی دی چې غر په الله د ویخر لړول لکه ګورې سورہ اعراف نهم فارکه او آیات ګورې یوسل یو یایم د سورہ اعراف غر الله د ویخر لړول نه واذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ذلة وَإِذَا نَتَقْنَا الْجَبَلَ او کله چې را پورته کړو مونږ غر فوقهم د فاسد بني اسرائيل ادا سمې پورته کړو کأنه ذلة تاب ویګنی چې دا ور یزنا وظنوا یقین کړو دی بني اسرائيل انه واقع بهم چې دا غر پر وتن کې د پدوی نو موږ ورته ویلو خذو ما اتناکم ونی سي هغه چې درکړي مې دي تاسو ته بقوتن اې د عمل پنیت او د طاعت پنیت دا کتاب پلاسو کرا والی واذکروا ما فيه رایات کې غشری کتاب کې درس او تدریس یو کوي لعلکم تتقون دید پار چتا سو تقوا دار شئی ادا اول ذل لفظ تور راغه علماء لیکلی تور اغا غرنم دے چې الله پی موسی علیہ السلام سره خبرې کړې وي او تورات شریف فرا لګلو ندی تا وای تور اواز علماء وای تور اغا غر تا وای چې هغه بوټی را زرغونای ناغی تطور وی اچه کم نظر غنی ناغی تطور نوی اللہ پدوی دا غر پور تکنیو ارستو براشی دی صورت کے اللہ وی لا اکراہ فی الدین دین کی زور نشتا دلتے ہوئی پدائی زور کڑے لا اکراہ فی الدین نالت دین نمراد عقیدہ دا اے په ایمان وروړو په عقیده کې زور نشتا او دلته اکراه فی الاحکام دا د یو ځل کتاب الله باندې ایمان وروړو خو به په عمل نکولو نو په عقیده کې زور نشتا او په اعمالو کې اکراه شتا اے چاله ویل شي چې مړکوم دی ګنی ایمان راړه ګنی مړکوم دی او که یو ځل ایمان راړو موز نه کوي نو حکومت اسلامی به جیل تا چي وای ټکای وي اسلام وروړو زکات نور کوي نور د فرایض عملی کمه ده پکې نو غیله باقاعده اکراه بد سر کیږي او بقوت وید الله کتاب مضبوط رونی سي یعنی د طاعت پنیت باندې د عمل پنیت ادا کیسه نه راځي ویلو چې کتاب د الله چې تورات شریف دی د عمل پنیت پلاسو خراوالی نو مونږ ته وای ګره دا کتاب د عمل نه اکه چا په عمل کو نو یو لوی مقام تبع الله ورسي اگر کدی کتاب علم دار چا سرشتا خو عملی نشتا نو الہ العالمین دو مثالونه قران کې ذکر کړي مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا اې د کتاب الله علم شته خو عمل نشتا وې دادا سي دې لک خرت دې د غټو غټو کتابونو بهر تړلو نو خر خو په دې باندې عالم نه جوړيږي مولا نه جوړيږي عقل وې علم شته خو عمل نشتا
وی فمثله کمثل الکلب د بد عقیدی او د ناکار عمل والا مولا مثال د سپی سر ذکر کړي دي بقوت امام مجاهد وی بعمل بما فيه عمل کیف غسوچ دی کتاب کی دی ابازی د بقوت خپل معنا کړي بنیت و اخلاص پخکولی نیت او اخلاص دا کتاب راواله لاسو کې چې دریا کار یو د نمود او د نوم غټلو مقصد نوي ابازی د بقوت معنا کړي بکثرت درس ډیر درس په کوي اوای سبه کوي هر آسمانی کتاب ډیر درس کې تش پر رمضان هم ګره کار نکي بعضی دا سوي چې رمضان کې درسو کې بیان کوي مسله حل کیږي نه اته سو کې سوق دا غواړي چې الله والا جوړ شي بھائی هر څو غواړي کنه اوس د الله والا جوړېدو نصاب سره وګورئ تاسو سورہ ال عمران درېمه پاره کې وګورئ هر نارینه زنانه وای چې زه الله والا جوړ شم د الله والا د جوړېدو نصاب سره نو قران حکیم ذکر کړي قران حکیم داغه ذکر کړي دي وګورئ آیات یو کمتی آی وګورئ آیات مبارکه یو کمتی آیم د درې می پاری سورہ ال عمران هر نارینه زنانه وای مونږ دی الله والا جوړ شو د الله والا د جوړېدو نصاب سره ما کان لبشر ندی مناسب د فارد یو بشر او بنی آدم ایوتیه الله الکتاب راشي ورکی الله غت کتاب والحکم او علم او پوهه د شریعت والنبوت او پیغمبري ثم يقول للناس ابیا وای العیاذ بالله دا پیغمبر خلقتا ثم يقول للناس بیا وای دا پیغمبر دی خلقتا کونوا عبادا لی شی عبادت کون کی زما من دون الله ما سوا د الله نا ولکن کونوا د الله ټول پیغمبران وای کونوا ربانین شی الله والا اوس وی الله والا خورسو کوئی زب جوړېګم د الله والا د جوړې دو نصاب سره بما کنتم تعلمون الكتاب وبما کنتم تدرسون الله والا بالا جوړې گئی چې همیشه ودا کتاب خلق لخی وبما کنتم تدرسون او همیشه بللی دی په وګورئ کې یو سړی یو کالو خو پرې خون الله والا بجوړ شي اگر رمضان کې یو خو بیا بل رمضان کې راخلی دلته فعل ناقص داخل کړي په فعل مضارع باندې چاو پیجن وای کله داسي یو زنانه مړ شي وای ډیر الله والا خزوا اکل یو مسلمان مرشي وای الله والا قسم دې کاغه تر مرګ پورې قران الله سو کې راغسته دا خبره موږ رښتیا کوو دروغ وایو وای قران وایو د ټولو پیغمبرانو شریک خبره صدا ک الله والا سوق جوړې دل غواړي نو ک په د عالم دې قاری دې عالم دې حافظ دې نو دا کتاب به تر مرګ پورې خیب او دا به مشلل تدرسون سمانا عرب وای درسل کتاب کرره مقرر ولستو دیو جن مسلمانان چې قران ختم کی نو به شروع کی اج ختم کی نو به شروع کی دا دی وی ورځ تلاوت نه د کال نه دا تر مرګ پورې خبر الله رسول الله والا جوړې دل غواړي ویلا سوچت کوي نصاب یې شو قران همیشه خول چې چالز ده او قران همیشویل او ز د کول د علماونه چې چا نزدنه کپکه ناغرالا اپکی وګدیوګ دی بلا ضرورت چھټیان رااله
نو دا الله والا نصاب برابر نه ډېر خلکو ویلي راشي او ځایونه جوړ کړي چې الله والا جوړ شي او قسم دې کټکه قران تعلیم پکښتا چې دا بسنګ الله والا یې که قران متلره کو نو چې دا بل څنګه الله والا په کیسو کہانو خود خلکو عقیده تباش نو الله والا جوړې دو نصاب سره همیشه قران خول او همیشه قران لستل ذکر دی آیات مبارکه کې دلتوي ویونی سیدا کتاب بقوت ذ بقوت یو معنا سوا اے بکثرت درسن ډېر درسونه وکي بار بار ولولای او خودن کې د ځان محتاج وګڼي لکه څنګه د کون کې ځان محتاج غني امام زهری ته او کسراغه حدیث وای هغه بوډا شو او هغه ځنې عالمان چې کله کمزور شي نو بیا درس او تدریس پرې دی ویا سینه چې نقصان رانه ونشي هغه خبر چې کله لاسي چې دماغ او د اجازه درکې نو ورته یاره له حدیث وای در جواب وی الله د زدکون کو نا الا وادا غستی چې اولی خودن کو نا غستی وجه تاسو به خای اول واده د چا نا غستی چې دې به خای نو چې دې خای نو د زدکون کو نه رستو وادا غستی اول واده د چا نه د خول والا نه دا نو بقوت یومانا علماء کرام امام قرطبی دا سکړي بکثرت درسن د دې کتاب ډېر درسونه کوي د دې ډېر درسونه کوي واذکروا ما فیه رایات کیا غس چې دې کتاب کې دي اقرؤوا ما فی التوراۃ واعملوا به اولو لیاغ چې دې کتاب کې دي او عمل په وکي لعلکم تتقون دې د پارچ تاسو تقوا دار جوړ شئ دې د پارچ تقوا دار جوړ شئ وذکروا ما فیه بارک امام قرطبی وای سوچ کوي پدی کتاب کې د دې اوامر ګور رایات کوي او دا هیر وایما د الله کتاب ګور ضایع کوي ما امام روح المانی د وذکروا ما فی معنا کړي درسونه او کوي دا کتاب یاد کوي اور اس امام قرطبی وی هذا هو المقصود من الكتب دا اسمانیو کتابونو اصل مقصود دار العمل بمقتضاها لا تلاوتها باللسان وترتيلها اصل مقصد کتاب الله دا چې ځان په پوي کا عملو کا تش تلاوت او د دې په تجوید سره لوستل کا عمل لینو ګردا مقصد نه فإن ذلك نبذ الله دا خد الله د کتاب غرزول لی کې اوسره خل للی اټول شپه او ورځ تلاوت کوي خټکه عملی پینشتا دا د الله د کتاب سری داغي غرزول دی لکرست براشی نو مقصود د کتاب الله نا عمل لے ثم تولیتم من بعد ذلك بیاوڑی دلی ویتا سو پس د دینا وروا دمو کړي وا دمو قبول کړي وا بیا واوړې دی او د الله کتاب مفریخو د دې درس او تدریس مفریخو عمل مو پریخو فلولا فضل الله علیکم کچرنه فضل د الله پتاسو ورحمته رحمت د الله لکنتم من الخاسرین نو خامخاشوی بوئی تاسو د تاوانیانو نام اے فضل د الله سره الله مهلت ور کوي او عذاب رستو کوي نو کچره دانو تاسو بتباشوی وی یا د فضل نه مراد توفیق د توبې ده او د رحمت نه مراد قبول د توبې دي کچره فضل الله چې د توبې توفیق درکو او رحمت نوې چې توبې قبول کا لکنتم
من الخاسرین نو خامخاشو وید تاوانیانونا. اباز علماء وید فضل او رحمت نه مراد د سید المرسلین او رحمت للعالمین دنیا ترات للی. ایک دا اللہ فضل او رحمت نوے چی پیغمبری دنیا ترولی گلو نو تاسو بوئی ټول تباشوی وی اے تباشوی بوئی. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا او بیشک فی جنی تاسو حق کسان اعتدوا چی غید حد نا تجاوز کڑیو او زیاته کړو منکم د تاسو نه فی السبت په حکم د رزد خالی او د افتی کې مونږ په ښکار بن کړو او دای داغي مخالفت کولو. فقلنا لهم نویلو مونږ غویتا کونو شی قردتن شادوغان خاسئین ذلیل و رسوا. او دې کې علمتم فمانا د صد د عرفتم نه عرفتهم. علماء وی د معرفت او د علم فمنس کې فرق دی. معرفت متوجی وی ذات د مسماتا او علم متوجی وی احوال د مسماتا. اوبای فرق دی فمن د معرفت او د علم کې. معرفت متوجی وی ذات د مسماتا او علم متوجی وی احوال د مسماتا. چې ته عرفت زیدن زید پی جنم نو مراد دې د شخص او ذات دې. اته علمت زیدن زید ما ته معلوم دې نو مراد دې د احوال دی. ولقد علمتم الذين نګور دې کې علم وی بعض اهل علم وی علم فمانا د معرفت دې اے پی جنئی اعیان و اشخاص دا وی او کنا علم پخپل معنا شي نو پی جنئی احوال دا وی ناکار صفتون پی جنئی. اعتدوا منکم فی السبت چی زیاته کڑیو او د حد نه تجاوز کړو د تاسو نه په حکم د رزد افتی کې. الله په بنی اسرائیل باندې د افتی د ورځ اخکار بن کړو امتحان د افتی پرس په بیان اخکار بندو او د سمندر د غاړي اوسیدونکو الله شان له وګړه د افتی پرز بدومر میانو چټول سمندر بډکو اچې د افتی رزب نوا نو د سراډو مې بنو ادا خو میانو د خوراک عادت خلک اوبای عادتي سره شته سکی بددي نو دای سو وخت صبر بیا د الله دی حکم نافرمانی ته هلی جوړه کی. بعض علماء لیکلي او کسراغه مېدا سیونیو لاسو کې اوالو روالو سره او تړلو ابه وبو کې پرې نا خو تړلې مې د افتی د ورځې نه د اتوار پر زیرونیو هله جوړکا. بعض دا سیوکل د دې سمندر نه حوزونه ورتو ک نستل نمایان به د افتی پر زرو شړل ابیا ویغیتا پولا او ډپو اچولو نو د اتوار پرز به نیول. او واقعي تفصیل رستور روان دي سورہ اعراف کې وګورئ نه هم پارکه آیات یوسل درش په تم وګورئ تفصیل رستور روان دي. فرمای واسالهم عن القريه التي كانت حاضرة البحر او تپوسو کد دوینا پبار د خار او کلی هاغه کې كانت حاضرة البحر چو پغاړه د سمندر.
اې د بحر نه مراد بحر قلزم د ابن کثیر وای او د دې قریه نه مراد ایلک لده اذ يعدون فی السبت کله چې زیاته کړي وای په حکم درزه د افتی کې اذ تاتیهم حیتانهم کله چې راتل باغوی تکبان او بیان داوی یوم سبتهم پرز د خالی او د افتی داوی شرعن دوبود پاسا سرګند دوبود پاسا و یوم لا یثبتون پکمرت چې دای به خالی کولنا او د افتی رزب نوا لا تاتیهم نبرات للویتا کذالک دارنگ نبلوهم مونږ امتحان غستو دوی بما كانوا يفسقون فسبب دا غچو غینا فرمانا وګوره دې هیله جوړه کا سي جوړه کا ا دې هیله دا غدو سورتونه مفسرین ذکر کړی نو کله چې دې هیله شورو کدرې ډلې پکې جوړې شوې سورہ یو غډل و چې د منکر کولو الله د ښکار نه منی کړیو په هیله سره ښکار شروع کو اځه ما غډل و ادا نیکانو بلې وتړلا په خپل ښکار نه کولو او د وس مطابق خلق د منکر نه منی کول او یو درې ما ډلوا هغه خون منکر کولو خونی تی سوک منی کول دا الله عذاب راغه چا چې د منکر رد کولو غي تخلاصه ملاو شو اچا چې منکر کولو الله شکلونه مسخکل او شادوغان ته جوړ کل ادا موجوده شادوغان دای نسل نه زکه یو چا باندې چې مسخراشي دا غي نسل دنیا کې پاتې کینا دا خنزیران او شادوغان خود مخکنه دنیا کې د یو درې رزیو او بیا مرشل تباشل ولقد علمتم الذين وبشك في جنيتا سواغ کسان اعتدوا منكم چزیات کړو د تاسو نه فی السبت ای فی حکم السبت په حکم د ورځ د افتی کې ای کې اخکار ممنوع او حرام او دی بکول فقلنا لهم نویلیو مونږ دویتا حکم تکوینی میں کړو کونو قردتن شی شادوگان خاسئین ذلیل او رسوا جمهور علماء ویدا حقیقتن د دی مسخ شوی وا حقیقتن مسخ شویوا امام مجاهد اگر چې ډېر لوی سړی دی خودل توي شکلونه مسخ شوی نو ضروره مسخ شویو دای قول دلته علما او رد کړي دی او خو کړي نه کله لوی سړی وي خو خبره چې درست نه وي نو علما رد کوي امام مجاهد ډېر لوی سړی دی خو دې کې مسخ نه مراد د زړونو مسخ او د صور او اشکال مسخ نه دای قول دې کې علماء کرام سکړه رد کړي خاصین ذلیل او رسوا علماء لیکلي د دې معنی متعدی او لازمی دواړه کیږي خاصین ذلیل او رسوا یا خاصین چې کوري کول او چخ کول شي فجعلناها ضمیر ستراجر غرزول و مغدا مسخا یادها ضمیر دی عقوبت تراجر فجعلناها غرزول و مغدا عذاب او دام درستی چې ضمیر دی قریه تراجی شي فجعلناها غرزول و مغدا خار او دا خار والا نکالن نکال اصل کیت کړو تھا وای نکال واحد الانکال دې دا قیود وت کړو تھا وای لکرستو وراشی ان لدینا انکالن الله وای مون سر ات کړی دی زنجیرنا
چې پلاسو کې به مجرمانو ته چول شي نو انکال خپل نکال اغا اتکړو ته وای بیا هغه عذاب لوي چې چا سره داسي کارو کې چې بل په عبرت حاصل کی ویفا فعل به ما يعتبر به غیره دا سکارو کو چې بل ته عبرت واغستو نو نکال عبرتنا کې سزا لوي غرزول مونږه دا مسخانه کالن عبرتنا کا سزا لما بین یدیها داغه خلق د پاره چې دغه وخت موجود وما خلفها او درسرات لنکو د پاره وموعظه للمتقین او دا نصیحت د پاره د تقوا دارو علما بین یدیها او ما خلفها علماء کرامو غنی معناګانی کړي او غن مقصدونه ذکر کړي دي یو دالم بین یدیها سوق چې دغه وخت موجود وما خلفها ومن خلفهم سوق چې رستو دا د ابن عباس رضی الله عنهما نه دا تفسیر منقول له لما بین یدیها سوق چې دغه وخت موجود وما خلفها ومن خلفهم یا لما بین یدیها کم کلی چې دغل ته حاضرو وما خلفها کم چلریو دا غټول د پاره د الله یو عبرت جوړ کو وموعظه للمتقین او دا یو نصیحت د پاره د تقوا دارو چې تقوا دار ته نصیحت والی او دای په شی وموعظه للمتقین او دا نصیحت د فارد تقوادارو هغه تقوادار چې غید اعتدان خلق من کول او دا قوم کې نیکانو بیا راځي صلی الله علی خیر محمد علیه و اصحابہ